چې الله ګواه دی چې په دنیا کې داسې کرنسي نشته چې عبدالرحیم کې څوک وایي دا د ځان سره په خپل سوشل میډیا په ریکارډ وساته. السلام علیکم صدر صاحب، تاسو څنګه یې؟ وعلیکم السلام. صدر صاحب تاسو باندې تاسو چې بیګا په کوم دا ویډیو چې په سوشل میډیا خور شوی دی چې تاسو په هغه کې د شاهد چې هغه مرګرتیا کړی دا، نو اول خو تاسو نه د ما سوال دا چې په سوشل میډیا باندې داسې خلک دي چې هغه په تاسو تنقید شروع کړی دی، نو ما چې تاسو هغه ته لږ وضاحت وکړئ چې یاره تاسو د شاهد مرګرتیا ولې وکړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلمان خان ډیره مننه په سوشل میډیا چې چا په ما باندې بیګا تنقید کړل هغه ورونو ته پټواړه د السلام علیکم او چا چې زما د فیصلې مرسته کړل او ته په السلام علیکم. بنیادی خبره ده چې سواد ته معلومه ده چې زما تعلق د پاکستان مسلم لیگ نوم سره دی او زه لږ په تفصیل کې زما محسوسوي بنو. صحیح ده، ټیک ده. کله چې ابتدا کې بلدیاتو سلسله شروع کړه نو شاید ما په سراغه زمانه تاسو کو چې کته الیکشن کې حصہ غستل غواړي نو زه به خپل پارټي ته د کاغذاتو لپاره درخواستونه جمع کوم. تاسو ته هم بخوبي معلومه ده چې په 2013 کې ما پاکستان مسلم لیگ د پی کې لپاره درخواست ورکړ. زما درخواست باندې عمل درآمد نو شي او په هغه سټیټ باندې انجینیر امیر محمد په 2018 کې ما د صوبایي اسمبلی لپاره قانون جمع کړو. دا هم تاسو ته معلومه ده چې هغه ارشاد دی. ما په دې بنیاد باندې دا خبره وکړه چې په 2013 کې په 18 کې مالا پارټي ټیکټ نه درکړې او د میئرشپ الیکشن چې دا حلقه د دوه صوبایي اسمبلو مناسب حلقه د غټه ده. نو ما غلط خبره هغه ته ما وکړه چې مالې د پی کې ټیکټ نه راکړې، ما د میئرشپ ټیکټ څنګه راکړې ځکه چې دا د سیده لکه 50 روپۍ او تعالی څوک نه درکې ته د 100 روپو لپاره ریکوست کړې. ما هغه وخت کې هغه ته دا خبره وکړه چې باقاعده خپل پارټي ته درخواست ورکړه او زما په تیر ګزان مسله ما په دې بنیاد باندې دا سره په ابتدا کې خبره کړې. وس خبره ده چې ما ولې د شاهد علي خان مرسته وکړه. کچري په دې ولاړو کینډیډیټو کې ما څوک سپورټ کولې 15 امیدواران داغو حلقه حباب داغو سیاسي جماعتونو زما مخالفت کوي. زه د خلکو د تنقید انتهایی مشکور یم او څوک چې په ما تنقید کې زما سره به مینه کوي داغو بدل لار نه خوښه. خو زه ستانه تاسو کوم چې که زه هم ولاړ وې او ما د میئرشپ د الیکشن ګټلې هم وې ستا په خیال صوبه کې د پی ټی آی ګورنمنت ته مرکز کې د پی ټی آی ګورنمنت ما بس کار دی کوم نه کړ اسه برسوا شو مو ته بخل کو تانه لګولې په ما باندې زما خلاف په خبرې ګوره. ما خالص وحده لا شریک له په دې بنیاد فیصله کړه چې دا د قوم په مفادو کې ده. ځکه لاړ شم دی ټیم دا یا بل یو تن لاړ شي هغه شان د کار به نه پرې شي کوم چې شاید دی کوي. اولنې خبره خو دا ده چې دا غت تعلق د برسردار سیاسي جماعت سره دی او دا د آزاد کشمیر داخله خو څه مقل نه دي چې هغه کله د چا ګورنمنت یا خلکو د اقتدار ورکوي او د ګلګت بلتستان د خلک څخه مقلان دي. تاسو ګورئ چې کله په مرکز کې نواز شریف راشي هلته اټومیټک په ګلګت بلتستان کې په کشمیر کې د مسلم لیگ ګورنمنت جوړیږي. دا شی دا کم شي د پاره چې ما شاهد خان خوښ کړی دی زاغه چې اسکوم دې کې نه ځمکه اسمان له سوقوزي نه اسمان ځمکه لره ولې نه کله دلته کې اسلام نه پیږي پر څه دا خبره په دې کې نشته. په دې کې خو صرف دا خبره ده چې ته به سہولت خپل پبلک لور کې ته به د سټریټ لایټ سہولت ورکې ته به د صفای سہولت ورکې. دا کار دی د دې کار لپاره زما په خیال باندې د شاهد خان نه بل مضبوط امیدوار نشو کېدی او اختلاف ما تاسو ته وی چې کما په پرې پینځو شپو کسانو کې د کم یو تن سپورټ کولې د نور به زما مخالفت کوي. خو زه هغه انسان نه چې پټ کې مرګره ما صدر صاحب زیات تر خلک تاسو په نشاد چوکې بدو پسې د پی ټی آی په حکومت باندې یو ډېر غټ احتجاجي مظاهره کړې و، ډېر خلک پکې راغلي چې یاره تاسو په نشاد چوکې د دوی خلاف غټ احتجاج کړو نو هغه پکې خلک یادې چې تاسو تغیر شو. نو دغه باره ډېر ښکلې خبره ده زما بالکل هغه یاد ده سبا بیا ضرورت پېښ شو بیا به د دې پی ټی آی مخالفت کوم. ما تاسو ته دا نه د الیکشن دی نه د صوبایي اسمبلی الیکشن دی دا د لارې کوڅې خبره ده. د لارې کوڅې د حد پورې د شاهد خان سپورټ او کچري ما دې قوم ته وی چې تاسو په قومي اسمبلی کې پی ټی آی ډوټ ورکړئ، تاسو په صوبایي اسمبلی کې پی ټی آی ډوټ ورکړئ،
بیا د خلک په ما تنقید وکړي زما حق ذهن دی حق فکر دی کوم چې د 2010 نه شروع شوی دی زه اوس هم د مسلم لیگ سره زما وابستګي ده خو زه محسوسوم دا چې په دې ټیم کې زه داسې سړي سره مرسته وکړم چې هغه ونه ګټي او که وګټي هم هغه بیا ډسکونه بجوي د قوم ته به څه خیر لاړ شي زه په دې فارموله لګیم چې که شاهید علي خان د قوم ته خیر ونه رسوي او انشاءالله نقصان به نه رسوي زه تا نه دا تپوس کوم چې ډیمې د صوبایي ګورنمنټ نه فنډ نه راځي تش په خبرو خو تش چې کوم دی په تقریرونو باندې نه د خلکو د کوسیب پلانېږي نه اوبو نظام سي ګوره فنډ به راځي یا فنډ حلو راځي دا د پته بدقسمتي دا د موږ دونه سیاسي تعصب کې نه وتیو چې مثال په توګه تا نه دا تپوس کوم زما د مسلم لیگ ناظم الله په تیر وخت کې تیر شوی دی په ټول ډسټریکټ سواد کې ناظم مولا سونه فل پاور سره او چې پړ هغه ته نور کې کېدو هغه ته د صوبایي حکومت نه د مرکزی حکومت نه هغه مالی مدد نه کړو هغه څه کارو څه په دې فارموله لګیا بل تا یو خصوصي پوینټ ښکاره کوم شاهید علي خان زما دغه سره فیملی تعلق داسې دی یقین وکړه چې زموږ د یو بل نه 70% نشته که څوک دا سوچ کوي زه هم چې په شاهید علي خان متعلق دا څوک نشي کولی چې ابراهیم به دغه نه سم صدر صاحب اخیرنه پوښتنه دا کوم زما گزارش وره دغه مال زما دی زما مال دغه دی دغه بچي زما دي زما بچي دغه زموږ د یو بل سره داسې رشته ده چې هغه رشته تاسو دغه له نوم نشته چې تاسو سره ورته صدر صاحب اخیرنه ته په ما باندې دونه ټرست کوي سونه ټرست چې په یو پلار سره کولی شي او زه په هغه دونه ټرست کوم سونه ټرست چې په یو بچي سره کولی شي ها صدر صاحب بس اخیرنه سوال له چې په دې موجوده دور کې تاسو د کومې پارټۍ نمائندګي کوئ او تاسو د پارټۍ سره نور د خلکو د کم په دغه باندې مشري کوئ زما تاسو ته پته ما تاسو ته مخکې راځو چې زما تعلق د پاکستان مسلم لیگ سره دی زه به مرم په مسلم لیگ کې او جسونه ژوندۍ به زما د کسی دغه خبره ده چې یو طرف ته د تاسو د پارټۍ حبیب علي شاه ولاړ دی او بل طرف ته شاهید علي خان دی نو تاسو بیا د خپل د پارټۍ مرګرتیا به نه کوئ زستانه دا تاسو کوم چې په پیښور کې د میئرشپ لپاره مسلم لیگ خپل قوت او طاقت د جمعیت العلماء لپاره استعمال کو زستانه دا تاسو کوم چې پیپل پارټۍ سره په ریپورت باندې مسلم لیگ اتحاد وکړو زستانه دا تاسو کوم چې نیشنل پارټۍ سره په مټه اتحاد وکړو زستانه دا تاسو کوم چې په واځخېلې د نیشنل پارټۍ اتحاد حاصل کو او الټ الیکشن راوي دا ټول حلال دي او زما د فیصله حرام ده صدر صاحب زه خو چې تاسو نه کوم سوال کوم نو دا د خلکو سوال دی نو زه خپل خلکو ته دا خبره کوم چې په دې بلدیاتي الیکشن کې نه اسلام راځي کو پر زغدي نه ځمکه اسمان نه دي اسمان پکې زه ته دا محدود پیمانه باندې د خدمات دي او هغه خدمات د نور امیدوارانو په نسبت زه شاهید علي خان کې دا صلاحیت ینم توانایي ینم قوت ینم جذبه ینم اخلاص ینم چې دې به بهتري ګوره اختلاف په خپل ځای منم چې زما په دې طرفه فیصله به خلک د خپخان هزار کوي خو څه وخت پس په دا خلک تصدیق کړي چې ابراهیم دوسته فیصله کړه او قدام فیصله ما د جمعیت العلماء په حق کولې دا شاهید علي خان سره 15 کسانو به زما مخالفت کوي او قدام فیصله ما د نشل پارټي د امیدوار پاتې کوي ریاکشن به خامخا ریاکشن دا خبره چې سیټ یو دی او د داران امیدواران په شپږ ولاړ دي بهرحال ما چې کومه فیصله کړله د مسلمان په حیثیت زه الله حاضر نه حاضر کوم چې دا شهادت زه ورکوم چې د دې او دې رتبې لپاره د مناسب دی نو زه د دې قوم پر روش محشر زموږ په الله پاک تم جواب دی چې زما د هغه سره اتحاد اتفاق الله گواه دی چې د هیڅ قسمه زما د هغه سره مالی مسله نشته نه زما د هغه نه سمالي پیدا شته زه خالص د هغه په ینګ جنریشن د هغه په جذبه د هغه په اخلاص د هغه په کردار او د هغه د جدي جذبه باندې چې هغه ینګ جنریشن کې خلک وخی اوس مزرتانه دا تاسو کوم کزه د سړي مرسته وکم چې هغه وګټي هم چې دغه سیاسي وابستګي د موجوده صوبایي حکومت نه خلافي د مرکزی حکومت سکار به د قوم شي زه په دې فارموله لګم چې کم سے کم دې قوم ته خیر ونه رسي شر بنه رسي بے انصافي بنه کوي د خلکو سره او پند به د نورو خلکو په نسبت باندې د تپسې پیمانه سره مې ځکه هغه پارټي به خپل سپورټ کوي وز دا چې کله د قومي اسمبلی الیکشن راغی کله د صوبایي اسمبلی الیکشن راغی شاهید علي خان به خپل پارټي سره منډه ترړي کوي عبدالرحیم به خپل پارټي سره کوي خدا دې کې ما تاسو ته وی چې څه نظام نه بدلیږي نه چې قوانين نافذ کړي خدا سیده ساده نظام دی چې خلکو د وبوس کو سہولت ورکړي خلکو له بد سټریټ لایټ سہولت ورکړي خلکو له بد صفایي سہولت ورکړي دا سہولت ان شاء الله دا ځپاره کې ګټس ان چاغه دی په من خبره ده جی
چې کله یو سړی په خپله د خپل بچو د معاشي مشکلاتو شکار نه وي هغه هلو د بل د بچي خدمت کوي چې زه په خپله سهار نه والم ماښام به پر زه ټیم نشم وایي دوکاندار سړی په دوکان کې ناست یم مثلا د خپلو بچو فکر دی د خپل ذریعه معاش فکر زه کله د قوم خدمت کوم زه یم چې هغه د هغه داسې حیثیت دی چې صبح سیلا کړم د 12 بجې د شپې پورې هغه د قوم په خدمت کې ولګي د هغه په معاشي پوزیشن اثر نه غورځېږي الله پاک په هغه رحم کړلی زه په هغه کې انتهایي دیانتداري نه یم زه په هغه کې د مانځه په لحاظ سره د مذهب په لحاظ سره زه د زکات په لحاظ سره د خیر په لحاظ سره د هغه سړیتوب په لحاظ سره د هغه د شرافت تاسو ته پته چې ټول خلک د ګرانۍ خلاف خبره کوي خو چې کله د شاهد دومره څوکوالي وایي انتهایي شریف سړی صدر صاحب زیاتو بیګا په کې داسې کمنټس او پوسټونه هم واردلي چې زیاتو خلکو دام لیکلو چې یاره زموږ خو دغه صدر صاحب ته سترګې غړې دي چې د دې مهنګایۍ او د هر ظلم خلاف به د حکومت خلاف اواز کوو خو چې تاسو په دې ټایم باندې د هغو ملګرتیا وکړه نو دا خلک وو چې زموږ اوس نور څوک پاتې شو زه خپلو دوستانو ته خپل وروڼو ته چا چې په ما ته هغو ته دا خواست کوم چې زما دا خبره په ذهن کې وساتئ چې عبدالرحیم هغه سوچ دی کوم چې د نن نه 10-12 کاله مخکې اوس هم زما د مرکزي د صوبایي حکومتونو خلاف هغه ځایین دي زه د اسټابلیشمنټ خلاف یم زه د ګورنمنټ خلاف یم زه د صوبایي حکومت خلاف یم او ما تاسو ته وایي چې دا لچک د شاه علي خان سره ما په دوه خبرو باندې کړی دی چې یو دا چې زما هغه سره رشته ده چې زموږ کور شریک دی دویم هغه سړي کې د صلاحیت نه په دې بنیاد قوم ته زه دا پیغام ورکوم چې عبدالرحیم انټي ګورنمنټ انټي اسټابلیشمنټ انټي انتظامیه دی په هغه سوچ ته زه جوړ دسم زه پیدا شوی دسم زما تربیت داسې شوی دی چې زه خرڅېدو والا نه یم او زه شکر په دې خبره وباسم چې ما د شاه علي خان سپورټ کړی چې زما د فیملي تعلق زما خانداني تعلق دغه سره خلکو ته معلوم دی که ما د بل چا سره دا سپورټ کړی وی خلکو به وایي چې عبدالرحیم پیسې اخیستې خو یو خبره ځان سره ریکارډ باندې ستاسو درسته کولو دپاره واضح کوم چې الله ګواه دی چې په دنیا کې داسې کرنسي نشته چې عبدالرحیم پرې څوک وایي دا د ځان سره په خپل سوشل میډیا په ریکارډ وساته او نه داسې مور زوی راوړی دی چې عبدالرحیم وایي زه ایماني جذبه باندې زه په دغه د اخلاقو نه د هغه د کردار نه د هغه د زندګۍ نه زه چې څونه په خوب کې واقف یم هېڅوک د دې نه زه په هر لحاظ سره د مسلمان په حیثیت دا ګواهي کولی شم چې د دې ودې دپاره هغه موضوع ترین امیدوار دی او چې کله صوبایي مسله راغله کله قومي مسله راغله زه د خپل مسلم لیګ د ادنا کارکوني په حیثیت په خپل کردار ادا کوم ډیره مهرباني صدر صاحب چې تاسو موږ له ټایم راکو یقینا چې کم خلک صدر صاحب تنقید کوي هغه به صدر صاحب دا خبرې اوریدلي